حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو سړی راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې زما په سترګه کې مرض دی، آیا زه د روژې په حالت کې په سترګه کې رانجه لګولی شم؟ نو محبوب علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل نعم او لګولی شي. نو دې حدیث مبارک نه علماء کرامو دا مسله ذکر کړې ده چې د روژې په حالت کې یو انسان په سترګه کې بیماری، زخم وغیره راشي او د علاج په تور باندې د سترګې توري، نو دا تورول بالکل جائز دي. یا نن سبا جدید دور کې که د انسان سترګه خوږیږي، درد وغیره کوي او دی باغ سترګه کې ملحم یا ټکی وغیره اچي، نو دا بالکل جائز ده. علما فرمایي اگر که د انسان دغه دوايي هغه خوند په خپل مری کې محسوس کړي، نو بیا هم روژې ته نقصان نه ورکوي. د احنافو په فتاوی کې فتاوی کاملیه یو فتاوه ده، هغې ذکر کړي دي چې د انسان سترګې خوږ وي نو د علاج دپاره تورول جائز دي، خو د تزیین ښایست دپاره په روژې په حالت کې تورول چې کوم دی بیا مکروه دي.